چاچے عمل نکو نو ناکام دے۔ قرآن کریم کی د مضامینوں پہ اعتبار سرا سلور حصے دی۔ اول حصہ د سورت فاتحین واخلہ سورت انعام پورے، دویمہ حصہ د سورت انعام نا سورت کہف پورے، دریمہ حصہ بیا د سورت کہف نا سورت سبا پورے، اور د سورت سبا نا بیا آخرنی حصہ آخرہ پورے۔ اول کے خالقیت دا اللہ ذکر کاؤ، پدویم کے ربوبیت دا اللہ، اول کے وی خالق اللہ دے، دویم کے غٹا مسئلہ چوا ناداوا چی پالون کے اللہ دے، دریم کے دعوے چی برکت ورکون کے اللہ دے، رحمانیت اور رحیمیت مسئلہ پکے، بیا سلورمہ حصہ کے غٹا مسئلہ اغد قیامت او نفی د شفیع قہری۔ اللہ رب العزت بانے سوک زورور نشتے، سوک داسی نشتی چی آغا دا اللہ دا حکم نہ بغیر سفارشو کی، دا قیامت حالات پکے ذکر کول۔ قرآن کریم کے ډیر دا ژوند د تیرولو د نارینو د پارا او د زنانو د پارا مسائلو، اولنا مسئلہ د توحید، مسئلہ د رسالت، د صداقت رسول، دارنگے انفاق فی سبیل اللہ او جہاد فی سبیل اللہ داغی تذکرے میں، اصلاح د عقیدے وا نور پسے بیا اصلاح د معاشرے اصلاح بسنگ کی گی، دا پا نورو ازمونو بانے پا نورو قانونو بانے کی گی، دا اللہ پا کتاب بانے کی گی، دا اللہ پا قانون بانے کی گی۔ انسان اللہ پیدا کر لے نو قانون ولہم اللہ رب العزت مقرر کر لے را لے گلے دیں چی پدے بانے دا عمل کی گی نو دغا سڑے با کامیابی، سڑے دے نو کامیاب بئی، خزدہ نو کامیاب بئی چی کلا پدے بانے عمل کئی۔ دارنگے پدے کے اصلاح و دو خوراک و اسکاک، کم یو شے اگر جائز دے دا خوراک دے، کم یو ناجائز دے دا خوراک نہ دے، داغی تذکرہ وا۔ دارنگے نظر دا اللہ او نظر دا غیر اللہ داغی تذکرہ اکڑا، تحلیل دا اللہ و تحلیل دا عبادو، تحریم دا اللہ و تحریم دا بندگانو داغی تذکرے وے۔ دارنگے احوال دا مخکینو خلقو اغیم منگتا ذکر کرو، منگتا پیش کرو، پدے کے دا مخکینی قومونو داغی بعضی حالات منگتا ذکر کرو، دا وہ سنی خبرہ چونکہ دا زنانو دا عام درس دا زنانو دے نو کلچے سورت نور تراؤ رسیدہ ناغی کے مسئلہ ذکر کرلا دو معاشرے اصلاح دا پس طریقے بانے نارینا و زنانہ با جون سنگ تیرئی معاشرے چکی چی گورے نو فحاشی پکی دا فحاشی ختم دو دا پارا اللہ رب العزت پاغ سورت نور کے سو قوانین ذکر کر لی، سلور قوانین اول کی ذکر کئی، بیا وہ دروازی دی دا فحش و دا بندی کئی چی دا بندی شی نو معاشرہ با بالکل صفائی۔ ناول کے چی ذکر کئی سورت نور شروع کئی نوی سورت انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات، دا سورت اللہ منگا نازل کر لے او پدے بانے عمل منگا فرض کر لے، نا عمل پدے بانے لازمی دے، دانا چی دا سے دچا خبر وا سر نہ شروع شوا لاڑا ختم شوا پتہ نہ لگے دے سو سنو۔ دا صورت ددے دا قوانین چی کل پا ملک جاری، ملک با امن و امانی، ملک با سوک دا جرأت نشی کولے چی آغا دے سا جرمونو کی،
اولنې قانون چې هغه ذکر کوي نو په دویم آیت کې ذکر کوي هر مجرم لا د هغه د جرم مناسب سزا ورکوي. هغه هر یو جرم چې دی دا نه چې هر یو چې کله یو سړی جرم وکړي وایي نه دا خو زما خپل دی، دا بل چې دی دا خو زما سره تعلق دی، دا خو د کلي مشر دی. نه دغه قصې دا به ټولې پرېږدئ، دوستانه تعلقات په دې کې پرېږدئ. ولې کله چې د معاشرې اصلاح کې نو هغې کې به دا خبرې پاتې کولی کېږي، دا به پرېښودی کېږي. نو الله رب العزت وایي ولا تاخذکم بهما رافة فی دین الله، تاسو کې د خپلولي مهرباني دوستی دا د په دین د قانون په د الله د قانون په مقابله کې نه راځي. نه چې د الله قانون دی نو هغه هر څوک چې ورته راغی نو دغه سزا چې وله ورکوي نو مجرم له چې سزا ورکوي نو د هغه دپاره هم ښه ده او د نورې معاشرې دپاره هم خیر دی پکې. چې کله سزا ورنه کړي خلق په جرمونو باندې ډاډه شي او خلق بیا جرم کوي وایي ولې اسیم سزا پکې نشتی، تپوس یې نشتی، اګري نګري دا خبره ورانه شي، معاشره خراب شي. او چې کله قانون حاکمیت د قانون په کمزې کې بادشاہي نو هلته کې بیا د چا مجال نه چې څوک دی نارواو ته لاس واچوي، څوک دی غلاو کی، څوک دی بدکاریو کی، څوک دی ډاکو کی، څوک دی نور نارواو کی، د چا به بیا مجال نه کیږي. نو اولنې قانون الله رب العزت چې ذکر کوي نو هغه دغه وایي چې هر یو مجرم لا د هغه د جرم مناسب سزا ورکوي. بیا دویم قانون ورپسې آیت کې ذکر کوي چې څوک بدکار دی څوک مجرم دی د هغه سره مه یوځای کیږئ. دریم قانون بیا ذکر کوي ورپسې آیت کې چې څوک نیکان بدنامي په هغې باندې تهمتونه لګوي، بدنامی لګوي نو هغې له سزا ورکوي. بعضې جرمونه د کنځلو بعضې د بدنامو هغه داسې دي چې هغه ډېر زیات دي نو هغې دپاره د هغې سزا یې مقرر کړه چې 80 دورې ووهئ. د هغې دپاره د 4 ګواهانو د بدکارۍ خبره الزام یې لګول دی نو په دې باندې 4 ګواهان به نارینه سړي عادل به پیش کوي. که 4 ګواهان یې پیش نه کړه نو دغه مجرم دی دا چا چې گواهی کړله 1 تن 2 3 4 ته نصاب نه دی رسېدلی 2 تنو گواهی وکړه نو دا ټول به وهلی کېږي. دې دروغ خبرې ولې کوي؟ معاشره به صفا شي، خلک به بد رد نه وایي، کنځل به نه کوي. 4م قانون بیا ذکر کوي دلته کې چې کله ستا د یو تن سره ملګرتیا ده او هغه ملګری کې بدواله ښکاره شو، اگر که خپله ښځه ولې نه ده بدواله پکې ښکاره شو نو د هغې نه جداوالی اختیار کوي. د ښځې او د خاوند مسله ده نو په هغې کې مسله د لعان ذکر کوي، لعان وکوي، په لعان باندې که مسله جرم ثابت شو نو سزا ورکوي، جرم ثابت نشو نو جداوالی اختیار کوي. بیا وروستو د عایشه رضی الله تعالی عنها صفائی په دې کې ذکر کوي. نو بیا چې کله مخې ته لاړ شي نو بیا هغه قوانین 7 لدفع الفحشاء دا ذکر کوي. مؤمنانو سړو ته ووایه چې پردو کورونو ته نه ځي، پردو کورونو ته به نه داخلیږئ بغیر د اجازت نه، اجازت میلاو شي نو اله به ځې، بغیر د اجازت نه پردي کور ته نه ځې. بیا ورپسې بل دروازه د فحش هغه د بندولو د پاره وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. مؤمنانو سړو ته ووایه چې خپل بعضې نظرونه ښکته کړي، هغه د پردو زنانو ته نه ګوري. بیا دریم قانون چې ذکر کوي نو هغه وایي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنانو ته ووایه چې دوی خپل نظرونه ښکته کړي، دوی د پردو نارینو ته نه ګوري. دارنګې کله کله د وتو خبره راځي نو بیا په هغې کې دا وایي چې ځان باندې غټ غټ پړونې دې راویزان کي،
په غټو پړونو کې په بورقو کې په هغې کې د کور وزي ضرورت د وجې نه وزي. دا نه چې نن سبا چې کم ضرورتونه دي مارکیټونه چې ګورئ هغه د زنانو نه ډکي دي. سړی چې کله هغه نیک سړی دی هغه باحیا سړی دی نو هغه په دغې مارکیټ ته نشي تللی، ولې د زنانو پکې داسې رش لګېدل دی. حال دا چې د دغې زنانو دپاره دا سړی د هغې یو قسم نوکر دی، نو دا سړی به ځي څه سودایي دا سړی به کوي، یو پیر به راوړي خوښ نه شو وی بیسي بیا بل نور به راوړي. لیکن هلته کې زنانه دي ځي او هلته کې مارکیټونو کې په خپله نوځي. الله رب العزت موږ ته دغه قوانین دې دپاره ذکر کوي چې اصلاح د معاشرې وشي، معاشره صفا شي. زنانه به د چا نه ستر کوي د چا نه به نه کوي. دلته کې دا صورت دی، دارنګه صورت احزاب کې د هغې بعضې خبرې ذکر کوي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې دا زمونږ د معاشرې دپاره دي، زمونږ د معاشرې د اصلاح دپاره دي. نو که یو سړی دا غواړي چې موږ دې کامیاب شو نو الله رب العزت دا خبره کوي توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ټولو خلکو څومره چې یئ الله ته توبه وباسئ په یو ځای باندې اے مؤمنانو که تاسو کامیابي غواړئ. کامیابي غواړئ په دې صورت باندې عمل وکړه. کامیابي غواړئ قرآن کریم خپل قانون وګرځوه، قرآن کریم باندې عمل وکړه. نو قرآن کریم باندې عمل وشو نو هر یو سړی به په امني، سړی په امن دی، زنانه به په امني. دارنګې قرآن کریم باندې عمل وشو نو د سړی مال هغه محفوظ شو، څوک به غل به نه راځي، ډاکه به نه کیږي، هر طرف نه به امن و امانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو داسې وخت به راشي هغه دور خو ډېر د جهالت دورو، خلکو به جنکۍ وړې چې کله پیدا به شوې نو هغه به ژوندۍ ښخولې. دارنګې د ډاکو وغیره د هغې صحت نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د صنعای یمن نه به یوه ښځه د کالو ډکه را روانه وي څوک به ورته بر هم نه ګوري. ولې امن و امان به قانون هغه به د قرآني، چې کله د قانون د قرآن کریم حاکمیتو نو هېڅوک به دا جرأت د چا نه کېږي چې څوک دی پردو زنانو ته وګوري، څوک دی د چا مال ته لاس کی. مال دی هغه به محفوظ وي، هر څه به محفوظ وي، آبرو محفوظ ده، عزت محفوظ دی، مال محفوظ دی. او چې کله قانون نه وي نو بیا به د مال پته به نه لګي چا واغسته، چا پې ډاکه واچوله، چا غلا وکړه، چا څه وکړو، چا څه وکړو. نو قرآن کریم قانون چې شي نو هر ځای کې به امن و امانی. نو د زنانو دپاره خصوصي سورت نور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ورته زده کوي. دارنګې سورت نساء کې هم بعضې مسائل دي هغه چې کله قانون وګرځي، قانون د قرآني، نو هغې کې د میراث مسلې راځي. میراث کې د زنانو مسلې حصې دي، د نارینو په هغې کې حصې دي، هغه به په صحیح طریقې باندې چې تقسیمیږي نو نور قصو ته به بیا ضرورت نه راځي. دارنګې صورت احزاب دی په هغې کې بعضې مسلې ذکر کوي د زنانو. زنانه به کور کې دا نو کور ته دننه چې زنانه کور کې یوازې ده، څوک راتلی شي څوک نشي راتلی، د هغې تذکره هلته کې کړله. تاسو خبرې ټولې اورېدلي، قرآن کریم هغه بیان شوی دی. آخر خبره دا د قیامت ته، مرګ دی، تللی قبر ته، قیامت ته، آخرت ته. نو چې کله قرآن کریم باندې عمل شي نو سړی به خوشحاله وي. رستنۍ زندگی هغه به د امن و هغه به د خوشحالۍ وي، هغه به د عیش و عشرت د زندگی وي. نو قرآن کریم اختتام ته ورسید. ابتدا کې مسله د توحید بیان کړوه. نو توحید مسله داسې اهمه مسله وه چې ځای په ځای دا بیانوله. د قرآن کریم د هر آیت نه د توحید خبره راوته. وما من آیت فی القرآن الا وفیها التوحید. قرآن کریم کې داسې آیات نشته چې په هغې کې به توحید تذکره نه وي. نو هغه مسله بیانوله آخر کې خالص مسله د توحید.
په سورت اخلاص کې ذکر کوي. هغه اهم مسله چې وخت په وخت ذکر کوله نو سورت اختتام ته رسي، نو بیا په خصوصي اهمیت سره په خصوصیت سره ذکر کړه چې دا مسله چې ته پاتې نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د چا چې اولنۍ کلمه د توحیدی، آخرنۍ کلمه توحیدی، اول کې لا اله الا الله، آخر کې لا اله الا الله، نو دغه ډیر عمر زندگی دیبا ددن با د گناہ مطالبه نه کیږي، حساب کتاب وسره نه کیږي، آخری خاتمه هغه په توحید باندې وشوه، نو سړی کامیاب دی. چې اختتام خاتمه په توحید نشوه نو ناکام وي. داغه لپاره رستو پریشانیان دي، قبر کې پریشانی ده، په آخرت کې پریشانی. الله رب العزت ته منګلا قرآن کریم په توحید سره زمونږه اختتام چې کله الله رب العزت منګه خپل ځان ته بلی، نو الله رب العزت ته زمونږه خاتمه په ایمان سره وکي. نو الله رب العزت هغه مسله ذکر کوي، دا ما تم وی، تا تم وی، بل تم وی، بل تم وی. قل وایا هو الله احد، هغه الله دی یک یو. الله یک یو دی. څنګه یو دی؟ دسې هر سړی یو دی، دسې څوک په دنیا کې نشته چې هغه موږ دوه یو، نه هر سړی یو دی. نو الله څنګه یو دی؟ هغه بالکل یکتا دی، یک یوازې دی. دلته کې نور چې دی نو هغه به روري، نو بل به ورپسې بلی، د چا به روري، نو د یو تن دی نو د هغه رور دی، نو دوه شو. دانګې احد دی، نو احد کې انسي اخواته نه راځي، واحدی هغه کې انسي راځي. واحد دی نو ورپسې 1 2 3 4 د مخې ته ځي. احد دی بالکل یوازې دی، دی کې ورپسې بلکې انسم نشتی. دا الله سره هیڅوک شریک نشتی، نه په ذات کې شته نه په صفاتو کې شته. الله الصمد، الله داسې ذات ته چې هغه صمد ذات ته، هغه بے نیاز ذات ته، هیڅ چاته ضرورت نشتی، د خلقو ضرورتونه هغه پوره کوي. څومره چې ضرورتمن خلق دی الله ته خپل ضرورت وړاندې کوي، الله یې ضرورتونه پوره کوي. لم یلد ولم یولد، بل دا چې الله رب العزت داغه نه څوک پیدا دی او نه هغه د چا نه پیدا دی، نه الله د چا نازول دی نه د الله څوک نازول شته، نه الله د چا نائب دی نه د الله څوک نائبان شته. الله بالکل یک یوازې دی. اختیارات چې داسې لري چې وای فعال لما یرید، او کله چې اراده وکړي د وشي نو ورته وایي کن فیکون. نو چې کله فعال لما یرید دی، کله د کن فیکون اختیار دی، هیڅ شي ته ضرورت نشتی، هیڅ چاته ضرورت نشتی. زمونږه ټول ضرورتمن یو، مونږه محتاج یو، الله رب العزت هیڅ چاته حاجت او ضرورت نشتی. نو نائب هغه سړی غواړي چې هغه ضرورتمنی، کله هغه د یو ځای نه ځي بل ځای ته منتقل کیږي، کله به یي او کله به نه یي، کله به دلته کی کله به بل ځای کی، نو هغه لپاره نائب بیا پکاري. دانګې کله په هغه باندې نور حالات راځي، مرګ پې راځي، نو هغه د پاره بیا اولاد پکاري چې داغه میراث سنبال کی. نو الله رب العزت داسې ذات ته چې هغه باندې خوب پې نه راځي، غفلت پې نه راځي، همیشه ژوندی دی، نظام چلون کې الله دی. الحی القیوم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، او نشته د الله سره برابر په یو صفت کې یو تن، په یو صفت کې هم د الله سره یو تن برابر نشتی. صفتونه د الله ډېر شی دي، پای کې بعض صفتونه داسې دي چې هغه د مخلوق صفتونو سره شریک دي، په نوم په لحاظ سره شریک دي، لیکن د الله رب العزت صفات هغه بل شان دي، د مخلوق صفت هغه بل شان دی. لکه اوس سمع ده، اورېدل دي، لیدل دي، الله هم لیدل کوي، مخلوق هم لیدل کوي، الله هم اورېدل کوي، مخلوق هم اورېدل کوي. دا صفت دی کې اشتراک شته، لیکن د الله صفت هغه کامل دی، د مخلوق صفت هغه ناقص دی. الله رب العزت اوري، ناغي کې اسباب ته ضرورت نشتی. مخلوق چې اوري ناغه اسباب ته محتاج دی، وګونو ته محتاج دی، وګونه شته نو دی به اوري، وګونه نشتی ناوري. بیا چې کوم خبر دی اوري ناغه به هغه اوري چې ډیره په چغه شي بیا نشي اوري، بیا نه پوهیږي پې، ډیره روشي بیا نه اوري، د لرې نه اوري.
په غوږ کې ورته چغه وباسي، هغه وایي غوږ دې راکوڼ کړه چې څه وایې ته په قلاره باندې ووایه. دانګې لیدل دي، لیدلو کې د خاص مسافت پکار دی. ډېر نږدې کې په تندي ورته یو شی کېدی، د سترګو په منځ کې ورته یو شی کېدی، دا څه شی دی؟ هغه لږ مخامخ یې وکړه که نه. خلک خبره کوي وایي دوه سترګې دي لیکن یو ځای پټېږي او یو ځای غړېږي، بالکل یو بل سره اتفاق او اتحاد دی لیکن یو بل یې تر اوسه پورې نه دي لیدلي. نو دغه سترګې دي چې دلته یې ډېرې نږدې کې نو نه ښکاري، چې ډېر لرې کې نو بیا نه ښکاري. خاص مسافت پکار دی، نو هله به لیدل کېږي. الله رب العزت د دغې څیزونو محتاج نه دی. ولم یکن له کفوا احد، دارنګې د اورېدو صفت دی. نو اورېدو کې انسان محتاج دی، نږدې دی، نو خبره کولی کېږي په خاص انداز باندې، په خاص آواز باندې نو اورېدی کېږي، چې ډېر تیز شي هم نه اورېدی کېږي، چې ډېر روش هم نه اورېدی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې کله چې آیاتونه نازل شو، سورت حجرات کې تاسو ویلي چې هغه کسان چې هغې خپل اوازونه د پیغمبر په مخ کې ښکته کوي، دغه مؤمنان دي الله رب العزت د دې امتحان کړلی. الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، نو چې کله د خپل اوازونه د پیغمبر په مخ کې ښکته کوي، نو بعضې صحابو لکه عمر رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې هغه به خپل آواز ډېر ښکته که، رسول الله صلی الله علیه وسلم به آواز وانه اورېد، خبر باندې پوه نه شو، نو تپوس به یې وکړو ته بیا ووایه، په زوره ووایه. نو اگر چې پیغمبر دی لیکن هغه اسبابو ته محتاج دی، ولې هغه مخلوق دی، انسان دی. الله رب العزت هغه اسبابو ته محتاج نه دی. الله رب العزت هر څه اینی او هر څه اوري، بغیر د اسبابو نه اوري. انسان دی لرې دی نو نه اوري، هغې دپاره بیا تار پکار دی، هغې دپاره بیا لاؤډ سپیکر پکار دی، هغې دپاره بیا موبایل پکار دی، هغې دپاره نور څه اسباب پکار دي چې هغې د وجې نه هغې په ذریعې باندې واورېدی شي. ولم یکن له کفوا احد، نو نشته د الله سره یو تن هم په یو صفت کې برابر. دا عقیده وه، دغه عقیده چې کله په زړه کې راغله، سینه کې راغله، نو اوس د دې دشمنان دي. دا یوه غټه خزانه وه، دغه خزانه چې کله په سینه کې شتي، نو اوس د دې غلا کوونکي، دا دې ډاکه کوونکي ډېر خلک دي. دا به ستانه پټوي، دا به ستانه اخلي، تا به د دې نه خالي کوي. شیطان دی، نو هغه غواړي دا چې دا خزانه ستانه لرې کړي او تا دقسې سرتور دی ولیږي او دغسې بربنډ دی ولیږي. نو الله رب العزت موږ ته د دې خزانې د حفاظت چل ښیي. نو وایي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ته داسې وایه، پیغمبر ته هم وایي، ته وایه، ما ته هم وایي، تا ته هم وایي، هر یو تن ته وایي، داسې وایه د الله نه الله سره پناهي حاصلوه. قل اعوذ برب الفلق شوی داسې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر او جادو شوی و، لبید ابن عاصم د هغه لوڼو کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښتې حاصل کړي، سحر او جادو یې کړی و. هلته کې بیر زروانو په هغې کې لاندې ایښودی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه، ولې عالم الغیب نه و. په دې کې ملائک راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت دی. نو یو خپو ته ودرېد، یو سر ته، وی دله څه چل دی؟ وی دا مطبوب دی، د باندې جادو شوی دی. جادو چا کړلی؟ هغو کړلی، کم ځای کې دی، هغه ځای کې دی. دا ټولې خبرې وشوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راپاڅېد نو خوشحاله و. عایشه رضی الله تعالی عنها ته وی الله رب العزت زما علاج راولېږه، خبره ښکاره شوه. علی رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه هغه ولېږل او هغه شیندونه راوویسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه سورتونه نازل شوي دي کې 11 آیاتونه دي. په دې کې هغې شي کې 11 غوټې وې، یوه غوټه به کولاواله او دا آیت به لوسته، هغه به کولاوېده، چې دا ټول
دواړه صورتونه ختم شو، هغوټې ټولې کولاو شوې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک هغه کولاو شو، هغه خبره خلاصه شوه. سحر چې شوی و نو هغه صرف دومره و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن داسې و نښتی و، او دنیوي امورو کې کله کله خبره به هېرېده. یو کار به یې نو کړی وی ما کسه کړلی، کار به یې کړی و وی ما کسه نه دی کړی. دغه خبره وه دینی امورو کې سم خبره نه راغلی. نو داسې و لکه یو بیماری، یو مرض و، الله رب العزت د هغې هغه خبره راولېږله، علاج راولېږه، علاج شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مرض نه جوړ شو. موږ ته هم چلو ښودو، تاسو دا صورتونه چې کله اوده کېږئ نو دا وایئ او دا په خپل لاس باندې دموئ، چوب کوئ او په خپل بدن باندې راکاږئ. د دغې څیزونو نه به تاسو د دغې سحر او د جادو د دې نه به محفوظ شئ. دارنګې کله کله خبره داسې کې خلک نظره کېږي، خلق نظر کول کوي، خلق داسي د هغې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ښودلی دې باندې دموي. بعضې مفسرینو علماو لیکلي سورت قلم آخري دوه آیاتونه هغه وایي او دې باندې دموي، دا د نظر د پاره علاج دی. دا نه کله چې سړی سحر او ماښام آیت الکرسی وایي او بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا وایي، نو دی به د سحر نه د جادو نه د دې قصو نه به دی په امانی. نو سحر دې هم وایي ماښام دې هم وایي. خپل ځان هغه د الله رب العزت سره یو ځای کول چې موږ ځان الله ته نږدې کړو او د الله رب العزت چې کم احکام دي هغه موږ ومنو، په هغې باندې عمل کوو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې موږ ژوند تېرو، نو دغې څیزونو نه موږ به محفوظ یو. نو الله رب العزت وایي وایه قل اعوذ برب الفلق، وایه پناه غواړم په رب د سبا. تکه توره تیاره وه، مرض راغلی او توره تیاره شوې وه، نو الله رب العزت سبا کوونکی رڼا کوونکی دی، هغه مرض ختمونکی الله دی، بل څوک نشي کولی. داسې نه چې ته روان شي بل چا پسې، په کوډګرو پسې په جادوګرو پسې روان شي، او هلته کې د هغې ته وایي موږ له دا وکړه، د هغې په ذریعه باندې سړی کوډې کوي، جادو کوي، یا مال معلوم کا کم ځای کې دی نه شي معلومولی، دروغ وایي. که کم یو کس معلوموي نو هغه داسې خلک وي چې هغو څه څیزونه یو ځای کې ښخ کړي او ته پسې لاړ شې، ته وایې ما باندې سحر شی دی، جادو شی دی، هغې پلانکي ځای ته لاړ شه، هلته کې هغه ځای به وکنې، هلته کې بس شیخ ښکاره شي تا ته، نو هغه هلته کې هغه ښخ کړي، نو هغه د هغه ښخ کړی شوي څیزونه هغه راوباسي، دی وایي او معلوم یې کړه، دروغ وایي. که ته وایې جنات پوهېږي په غیب باندې، نو جناتو هغه قصه مخکې تېره شوې ده صورت سبا کې. دارنګې صورت نمل کې واقعه تېره شوې وه چې سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر یې کوو د جناتو په ذریعه باندې، په دې کې ملک الموت راغی. وی څنګه راغلی؟ وی دغسې راغلی یم، الله ویلي چې بس روح ته واخله، ساه ته واخله. هغه وی داسې بې وخته وخت کې راغلی، موږ دلته کې جومات جوړو او دلته کې ته راغلی، اوس چې زه مړ شوم زه نه ومه، دا جنات کار نه کوي بیا، دا خو بیګاریان غونته کې دي، که ته ورته په سر ولاړ وي کار به کوي، او چې په سر به ته ولاړ نه بیا کار نه کوي. وی ځان الله به انتظام کوي. د هغه بنګله وه د شیشو، نو هغې کې په عبادت باندې ودرېد، او لکه تاسو کار کوئ، او زنې ته امسا اړم کړه او روح ته لاړ. جنات لګیا دي، نو دا په لږ وخت کې نه وه شوي، په دې باندې ډېر وخت تېر شوی دی. امسا باندې وینه ولګېد، وینه امسا وخوړه، امسا کچه شوه، د سلیمان علیه السلام زور یې برداشت نه که، سلیمان امسا ماته شوه، سلیمان علیه السلام راتاو شو. خلکو ته پته ولګېد او دا خو سلیمان علیه السلام مخکې وفات شوی دی، او دې جناتو ته پته نه لګېد، هغه لګیا دي، جماعت کار مکمل شو او سلیمان علیه السلام امسا کچه شوه، راتاوه شوه. نو هېچ چاته پته نه لګي. څوک چې وایي زه تعویذونه راوباسم، دروغ وایي.
علاج دغه دی چې دا قرآن کریم آیاتونه دي، دا آیاتونه دي. بعضې نور آیاتونه سړی وایي په هغې باندې سړی ځان دموي، اوبه پې دم کړي، اوبه وڅکي، نو الله رب العزت شفا ورکوي، د هغې سیدونو نه مخلاص شي. او چې کله یو سړی دغه آیات الکرسی او هغه دعا وایي، سهار وایي، ماښام وایي، په ده باندې به دغه سحر او جادو اثر پې نه کوي. نو الله وایي وایه قل اعوذ برب الفلق، پناه غواړم په رب د سبا، په رب د شلونکي باندې. ځمکه وشلوله، د هغې نه تیغونه را زرغون کړه، دانه او بمبته وشلوله، د هغې نه بوټي راوخېجول، دارنګې ګټه ماته کړه، ګټه وشلوله، د هغې نه اوبه راوویستې، دارنګې شپې وشلوله، هغې نه سهار راوخېجاو، تیاره وشلوله، رڼا یې ترې راوویسته. دارنګې سینه کولاوونکی الله دی، سینه کولاو کړه، په هغې کې توحید را زرغون کو، په هغې کې ښکلي ښکلي اعمال را زرغون کړه، د اعضاء و جوارحونه ښکلي ښکلي اعمال صادریږي. دا د دغې ایمان په وجه باندې سینه کې ایمان راغی، نو بهر نه اعمال ښکلي ښکلي اعمال را پیدا شو. من شر ما خلق، د شر د هغې نه چې پیدا کړي دي. څه چې پیدا کړلی الله پیدا کړلی، نو د هغې هر یو شي د شر نه حفاظت به الله کوي، بل څوک نشي کولی. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیرې نه کله چې پریوزي. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د پوکو وونکو نه په غوټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي. ومن شر النفاثات فی العقد، اشاره واخذ خلقو ته چې هغې لګیا دي سحر او جادو کوي، غوټې کوي، جادو کوي، منترې کوي، نو د هغې د شر نه به حفاظت یا الله زما تکې، بل څوک نشتی. او ځان لګیا دي په یو ځای کې لګیا دي، نو د هغې زما خو بس دس نه رسي، ما ته خو نه دي معلوم چې زه د هغې تپوس وکړم، تا ته معلوم دی یا الله، نو ته به زما حفاظت کې. دارنګې ومن شر النفاثات فی العقد، د شر د هغې پوکو، د شر د هغې پروپیګنډو کوونکو نه په مجالسو کې لګیا دي، پروپیګنډې کوي. دا خلق دی پلانکې نه مني، او دا پلانکې نه مني، دا یو نه مني، بل نه مني. کله یو دور داسې و چې د علماو پسې دا خبرې به کېدې، دی سقاتونه نه مني، دی خیراتونه نه مني، دی دعاګانې نه مني، هغه خبرې خلاص شوې. اوس نور راله، نورې خبرې شروع کړې، دی د قبر عذاب نه مني، دی پلانکې نه مني، او ډینګې نه مني، یو څه نه مني، بل څه نه مني، ټول دا دروغ پروپیګنډې کولی کېږي. څوک د دې پروپیګنډو کې راغله، جلاړو په هغې سره لاړه، او څوک چې را نغله هغه برقرار پاتې شو. نو من شر غاسق اذا وقب، د شر د هغه تیرې نه چې کله پریوزي، کله چې هغه خوره شي، یا الله د داسې نه په زړه کې زما توحید راغلی، سینه کې مې توحید را زرغون شوی دی، بیا موږ ما یې تیره رانولې چې هغه تیره راشي، او د دغې توحید د هغې نه موږ خلاص شو، دا توحید نه بیا قلار شو. قرآن کریم په سینه کې کېښودی شو، نو دا قرآن کریم دا زموږ تر مرګه پورې د دې مشغولان نصیب کې. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د هغه پروپیګنډو کوونکو نه په مجالسو کې، د خلکو په پروپیګنډو کې، د خلکو په خبرو کې، یا الله موږ مه راولې. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي، نو یا الله د حسدګرو د حسد نه موږ وساتې. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وس دلته کې د انسان درې منزله ښیي. انسان باندې یو وخت یې د وړوکوالي، یو د ځوانۍ، او یو د بوډاوالي. الله رب العزت د انسان ته وایي تا باندې انقلابات راځي، ما باندې نه راځي، تا باندې دا حالات راځي، ما باندې نه راځي. ته پیدا شوې، ځوان شوې، بوډا شوې، لاړې پناه شوې. الله رب العزت د ازل نه دی او یبا الله باندې پناه نه راځي، الله باندې حالات نه راځي، ما او تا باندې حالات راځي. د دغې حالاتونه ما او تعالی عبرت غسل پکار دي. اچھا ویلی انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. نو دا هر یو دا تبدیلیانی چې راځي، ورځ او شپه بدلیږي، وړی او جمع راځي، وړوکوالی او ځواني او بوډاوالی راځي. د دې نه عبرت اخیستل پکار دي.
نو قل اعوذ برب الناس ووایه پناه غواړم په رب د خلکو. ابتدا کې هر یو وړوکی چې دی نو هغه په خوراک پسې